یو بنده چې وفات شي نو د هغه د مال چې کم پاتې دی د هغې په باره کې د شریعت څه حکم دی؟ نو کله چې یو بنده وفات شي د نه مال پاتې شوي وي نو دغې مال ته ترکه وایي. په دې مال کې د دې مړي ګور کفن اول یو حق دی. د ټول مال نه به ګور کفن خرچه وکړی شي. د ګور کفن نه علاوه بیا که په دې بنده باندې څه قرضونه پورې وو نو هغه قرضونه به د ټول مال نه ورکړي شي. بیا که څه پاتې وي او د مړي وصیت کړي وي نو په درېیمه حصه مال کې به وصیت نافذ کړي شي. د دې نه علاوه که څه پاتې وي نو هغه به بیا په وارثانو باندې تقسیمیږي چې د دې مړي نه کم وارثان پاتې وي نو به هغه مال تقسیمولی شي د شریعت مطابق. د هر چا خپلې خپلې حصې قرآن او حدیث کې مقررې دي، د هغې مطابق به ورکولی شي. دا لیکلی شوي کاغذ یا ساده کاغذ د دې ادب او احترام شته دی او که نه؟ نو کم کاغذ چې د لیکلو قابل وي هغه قابل احترام دی. د الله نوم به پې لیکلی شوي یا بل څه نو د هغې کاغذ به احترام خیال به ساتلی شي. او دا څه کاغذونه داسې دي چې دا ټایلټ پیپر ټشو پیپر دا د لیکلو قابل نه دی. نو دغه کاغذ چې د کم کار دپاره جوړ کړی شوي هغه کارونه به پې کیدی شي. ټشو پیپر ټایلټ پیپر د خپل مقصد دپاره چې کم له جوړ شوي هغه پې کیدی شي. د دې نه علاوه د لیکلو قابل کاغذونه دا قابل احترام دي، د دې به ادب کولی شي. یو بنده